د بل مرګري پښتنه کړی دا چې د نبی یا د یو نیک سړي وسیله جوړول څنګه وي چې مثال د توبه یو سړی الله ته سوال کوي یا الله تبارک وتعالى ما پلان کې مصیبت پلان کې پریشانی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وسیله باندې ما پریشانی ختمه کینو دا په اسلام کې څنګه دي فتاوی لیکلي دي وسیله دوا قسمه ده یو وسیله بالعمل ده یو وسیله بالذات ده وسیله بالعمل دغه بالاختلاف او بالاتفاق ټول علماء په نسبت باندې جایز ده دا هر قسمه مکتب فکر والے کا پنځپیریان دي کا وابیان دي کا بریلیان دي او کا هر څوک دي الله پاک دې موږ اختلافات ختم کړي ټول الله پاک دې موږ ټول وحدت نصیب کړي چې موږ ټول سره یو شو اختلاف وي خو چې مینه محبت هم سره وي نو وسیله بالعمل دا خو جایز ده بخاری شریف کې باندې غټ حدیث ته بیا پورا بیان دی باندې نو وګت بیان اوس نشي کولای ټیم پورا مثال کے طور پر یو سړی عمل وکړي 2 رکعات نفل وکړي الله پاک 2 رکعات نفل مې وکړل ادخ په برکات باندې ما دا کار وکړي قران تلاوت مې کړی الله پاک قران تلاوت په برکات مې دا کار وکړي نو خو بالکل جایز ده بیا وسیله بذات نو دا هم په حدیث مبارکاو کې ذکر هم شته فتاوم لیکلي دا هم جایز ده د پیغمبر علیه الصلاه والسلام یادا شان د کم ده د نور او نیکانو خلقو وسیله ورکول جایز دي خو چې په حقیقت کې نیکان خلق وي نو هغه وسیله ورکوي نور دا نه چې زیارتونه لاړ شي او زیارتونه سوال کوي زیارتونه نه سوال نه کوي